د ټول ناول ما مفتي صاحب ته ویلي وو محمول موضوع له ثابت کا دعوه دې صحیح ولیکه د هغې نه بعد حکم ولګوه تا د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تا حکم ثابت کړلی موضوع له د هغې جواب رانغی د هغې نه بعد ما د ده د 3 کتابونو په خپل مابین کې تعارض راویستو چې تا قسم د شی قسم د شی ګرځولی او قسم د شی د عین شی ګرځولی د هغې جواب رانغی بیا د مسلک الاکابر کې د شیخ طیب صاحب د کتاب نه حواله ورکړه ده لیکلي دي چې قبرستان ته چې ځي نو دا کم بهر نه دا کم کس چې دی ولا د الله نه بخښنه غواړي او د الله نه ولا دعا غواړي او دا چا لیکلي دي او دا چې دی په احسن الفتاوا کې مفتي رشید احمد صاحب هم لیکلي دا به وګورئ بله خبره دا ده چې ته ما عبارات پیش کړل دا دل کا سرور ستا د مشر مولانا سرفراز صفدر صاحب کتاب دی دی په دې 216 صفحه کې لیکي وای بزرگانو فریق مخالف بعض بزرگان دین و صوفیاء کرام کی کچھ مجمل اور گول مول عبارتیں پیش کر دیے دی ورته د بزرگانو اقوالو پسې چې مور پسې کېږي دا بریلی ته وای نو د بریلی مقابله کې یو شان رنگ او زما مقابله کې بل شان رنگ وای مال دی وبکړلې ور او ځان لره پردې سړی کړی رور په خبره باندې ورسې ها د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې تا ویلي خلاصه کړې کې پوره خبره نشته بزرګانو موږ دا غټ کتابونه هم وایو شکر الحمدلله دا ملګري را سره سبقونه کې پاتې شوي تپوس ترې وکئ او دا هم وایم دا غټ کتابونه هم پړاوهمه نو شامي کې دا یو لفظ دی ولیدو خو تا د خلاصه کېداني دا دویم لفظ ونه لیدو د دواړه الفاظ لیکلي دي هغې یو لفظ راغیستی دی یو دا ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرتن وترکه اخرى په دې ترتیب باندې ته ماته نشي ثابتولی او بل لفظ هم شته وما احبه السلف دا ما ونه وي ته تا اورېدلي نو تا اورېدلې نو د الله بنده ښه دا پرېږده د هغې نه بعد دې ما ته وایي که نه چې دلته لفظ جاو که راغلی وایي یو عام دی او بل خاص دی ای د الله بنده چې ځان له په فتوه کې راګېرېدې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم په کیمرې او په میډیا باندې په خلکو فیصله کې ګناهګارېږي لا یؤمنون مصداق ګرځېږي نو د هغې نه دې د ځان د خلاصولو دپاره دا یو آیت عام دی او دا بل خاص دی ما درته ویلي چې یو آیت عامې بل به عامي که بل خاصې دا بل به هم خاصي ورنه طالب باطل مقدم مثل د دې جواب نه راغلی بیا دا دی چې دی وایي دلته لفظ جاو که راغلی د مرګ نه بعد هغه زارکه راځي زارکه هغه جاو که لفظ نه راځي د هغې نه بعد بله خبره دا کوم دی وایي چې تا په حیات النبي مسله کې نسمت المؤمن حدیث پیش کړی زم په هغې کې ما دا پیش کړی چې د مؤمن روح په جسم کې دننه نه او د هغې سره زما د موضوع سره مناسبت دا خو بالکل برابر خبره وه بیا دی وایي چې بزرګانو د شیخ قاسم نانوتي صاحب عبارات چې دی په هغې کې چې دی وایي تا ګول مولین وچلو ما دا ویلو دې کتاب کې د شهید دپاره چې کوم جسم مثالي منل دی او شهید دپاره د هغه جسم ته چې میت ویلی دی په هغې باندې تا فتوه لګولې ده تا ویلي دا معتزلي دی او تا چې دی په عذاب قبر مناظره کې مفتی فدا صاحب ته دې دا فرمایلي و چې دا انکار حدیث دی دا قادیانیت دی او دا چې دی نو د معتزله او د خوارجو مسلک دی زه دا وایم دا سړی دی یو ځل ګول مول کړی دی شیخ قاسم نانوتي رحمه الله له تا ډېره زیاته بېعزتي کړې ده اوس چې دی نو د ده نه ته ځان دلیل پیش کړې نو د خارجي او د معتزلین ستا په نسبت باندې دلیل پیش کول نه دي پکار دا خبره لاړه بل تا چې دا قصه یو طبیع العربي پیش کړه تا ویلي چې ما د شیخ حسین علي صاحب دا کتاب نه پیش کړم تفسیر بېنظیر دی او د دې زغه دله زه در کوم چې په دې کتاب کې ستا د مشر په دې 2 کتابونو کې د دې اقرار کړی چې دا د شیخ حسین علي صاحب تفسیر دی او په دې ځای کې دې څه لیکي وایي بزرګانو دې کې چې کوم راویان دي متهمون هغه متهم دي بالکذب او د دې په سندونو کې چې دې بزرګانو نور په دې کې هم څه ضعیف راویان شته دی بله خبره دا ده چې دا زما سره کتاب دی د آیات ساته دا کومه واقعه چې د دې آیت د لاندې پیش کړه په دې غونډې واقع باندې دا صرف دا یو کتاب لیکلی شوی دی صرف په دې باندې اوس چې دا غونډه مناظره زه په دې باندې ور اړومه نو هسې دا باقي خبر رانه پاتې کېږي بل تا چې ما من حدین یسلم علیه دا حدیث دې پیش کو دا زما سره جلاء الافهام دی په دې کې شیخ الاسلام ابن قیم صاحب څه لیکي وسألت شیخا عن سماع یزید بن عبد الله من ابي هريره فقال ما كانه ادركه وهو ضعيف ففي سماع منه نظر پر روایت باندې هم جرح وشوه د شیخ طیب صاحب د عبارت جواب هم وشو دا غې نه بعد چې تاویل چې ولو انهم ظلموا د دې آیت نه چې بل چا استدلال نه کړي دا زما سره توسل کتاب دی د محمد العباسي دی عالم چې دین استدلال کړي چې دا تعلق ساتي ويطلب منهم مباشره يدعو لهم دا د ژوند سره تعلق ساتي دا د مرګ نه بعد نه دی د مرګ نه بعد بدانه لګي او دا زما سره الکشف المبدی ده په دې کې دی لیکي په صفحه نمبر 132 کې ولم يشترط لقبول ذلك مجيء عند قبره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله دی راتک چې دا نه دی شرط کړی شي دغه په جواب کې ما حواله جات درکړل بل ما ته دا ویلو ګوره تاویل استشفاء عند قبر النبي من النبي ثابت ته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول دی آیت کې د کوم ټکی دا معنی ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې استشفاء من النبي جائز ده د دې معنی راته کوملی صاحب
بل خبره ده چې ما تا خپل دعوه پیش کړې و چې دا قسمه انداز سره دا ثابت نه دی او بیا مې درته دا مې دې ته علماء شرک ویلې. اول زه په دې باندې آیت کریمه پیش کوم، هغه ته ګوره. قران مجید کې الله تعالی فرمایي والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دې آیت کریمه ته ګوره، دا زما سره زیارت القبور دی. په دې کې دې سلیکي وان قال ان اسال لكوني اقرب الى الله مني ليشفع لي في هذه الامور لاني اتوسل الى الله فهذا من افعال المشركين. دا د مشرکانو فعلونه دي. والنصارى دا د نصاراو کارونه دي. فانهم يزعمون انهم يتخذون احبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون. بیا دا غینه بعد بل آیت راوړي ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. بیا بل آیت کریمه راوړي ما لكم من دون من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. دا غینه بعد من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. نو حواله زمانه ده چرته فتوا په ما باندې ونه لګي، زبان میری ہے بات ان کی. دا غینه بعد دا وایم دا زما سره تفسیر مفتی محمود دی. په دې کې دې سلی کې ګوره شیخ څوک دی؟ شیخ مفتی محمود رحمه الله سلی کې به تفسیر کې وही दगा आयत रागिस्तर बिया लिखी किसी की कब्र हो या कोई मैयत हो, कोई कब्र या मैयत किसी इंसान की मदद नहीं कर सकती। इनको साहिब इख्तियार समझना। और ये मुशरिकीन तो क्या करते थे कि हम इन बुतों के इबादत उनकी जात की वजह से नहीं करते बल्कि इस वजह से करते कि ये अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं। पदे के दे दा खबर है वकड़ چې دا مونږه واسطه منو او واسطه چې څوک مني دا مشرکان دي. د مشرکانو د پاره چې دا قول غي پیش کو خو زه د توز دا خم دا 103 صفحه ده سماع الموتى ده. پدې کې شیخ سرفراز صفدر صاحب سے لیکي وای مونږ چې دا استشفاء یادو کنه وای دا مونږ کسی مقبول و برگزیده بندي کې کا واسطه ور سفارش ہوتی وای دا واسطه ده وای دا واسطه ده د شفاعت او دا یاد ساتي. په دې کتاب کې وای سماع الموتى کې شیخ سرفراز صفدر صاحب وای دا واسطه ده. او په دې ګلدسته توحید کې وای د مشرکانو طریقې واردات دا چې شرک به کو بیا وای چې زب بالذات د مستقل نه غنم زي واسطه غنم دا د مشرکانو طریقې وارداتو. دا غینه بعد ګوره زم ته د استشفاء قول کې استاد دغه آیت کریمه کې بوی هم نشته چې استاد استدلال د دینه تام شي. دا زما سره تفسیر کشف الرحمن دی. په دې کې د حدیث را نقل کړي د آیت دلان دی. د بخاری نے جابر بن عبد الله سے نقل کی ہے جو شخص اذان سن کر یوں کہتا ہے اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقام محمودا الذي وعدته تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی. بزرگانو دا الفاظ وای شفاعت به دی وشي. دا بل خبره خود سو علماء ورته شرک لیکلې او تاسو د علماء اقوال در نقل کړل خو چې کله خبر راشي دی دا کې شته حواله موجوده ده چې د محرم او د مبیح په منځ کې خبر را ترجیح به محرم لې د دې له وجه زه دې له ترجیح ورکوم. نو زویم که شفاعت غواړي د شفاعت د الله د نبی امید دی نو ګوره په دې باندې عمل وکړه. د اذان جواب ورکو د الله نبی فرمایلی وای طالب شفاعت میلاویږي الله دې زموږ نصیب کی. بیا د مسلم شریف حدیث هم دغه شان راوړی دی وای تاسو کله जिस तरह मुअज्जिन कहता है इस तरह तुम भी कह दो. दागीन बाद आखिर कोई जो शख्स मेरी अल्लाह ताला से वसीला तलब करेगा तो इसके लिए मेरी शफाअत हलाल होगी. जे मंग पदी तरीका बानी इंशाअल्लाह रवानी अल्लाह बमंग अल्लाह द नबी शफाअत राकई. اوس ګوره چې دی خو ګوره دا زما سره صارم المنکر په دې صارم المنکر کې دغه ته ګوره دی لیکي وای عن علي بن الحسين دا سوق دی دا زين العابدين دی رحمه الله الله دې فرحمه کی سلکی انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. یو سړی چې هغه براتلو د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې فرجه تا نو فيدخل في هغه ته داخلي دو فيدعو دعاء به کولا فنها وغمنکو او سی ګورا قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وای ګوره صحیح استدلال طریقې دا ګوره د قبر خوا کې د دعا نه منع کړی دی خو ګوره دې کې لګلاس کې د مولانا سے دا زما سره اکابر کا مسلک و مشرب دا ستاسو د شیخ عزیز الرحمان صاحب کتاب دی. دیکھ اس لیے روضہ شریف پر عرض کر دیا کرو کہ وہ خود بھی مدینہ شریف حاضر ہونے والے ہر شخص سے اپنا سلام عرض کرتے اور دعا اور توجہ کی درخواست کرتے ہیں. دعا به کولا او دلته کې حضرت زین العابدین سے وہ فرمایل چې یو کس ما منع کړو چې په قبر د نبی صلی الله علیه وسلم راتل زم د الله د نبی د هغه نوسو په تابعداري کې روان یم په دې باندې ماته خوشحالي ده. شکر الحمدلله. بیلی کے گورے وہ اس کو فرمائے کہ جاؤ روضہ اقدس پر جا کر عرض کرو کہ میرے پاس اقامہ نہیں. تصوق دے
دا اکابر کا مسلک و مشرب او دا غینه به درته حواله پیش کړ چې دی منع فرمایلی و او بیا دغه حدیث په بل سند باندې راوړی وای بزرګانو لا تتخذوا بيت عيدا فان تسليمكم يبلغني بیا د بل دغه کې راوړی لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وحدان صرف دوه ټره نه وواله خو چې کومه دعوې لیکلي هغې کې مونږ بحث کوو ټایم رانځي چې دا دعوه ده که جواب یې دعوه ده تر اوسه پورې ده د خپله دا پته نشته هغې پې لیکلي خو بهر دا پرېږدو په هغې کې بحث نه کوو. دویم نمبر په کار دا و چې په خپله دغه عقیده باندې یو قطعي ثبوت قطعي دلیل راوړی و چې د رسول الله قبر مبارک ته ورتلل د دعا درخواست کول د شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه پورې دغسې نه پیش کړی دی او قیامت کې صبح تک انشاءالله دوی ونشي پیش کول پلان کې دا لیکلي پلان کې دا لیکلي پلان کې عبارتونه ګډوډول هغې غلط مطلبونه اخیستله جدا خبره ده. دی بیا وایي شیخ طیب صاحب خو لیکي چې د بهر نه سلام چې دی دعا ده نو دا سلام خو په حدیث کې دننه هم ثابت شو که نه هغه دعا د بهر نه مو شوه دننه نه مو شوه کوم څیز کې چې زموږ بحث شروع دی. بیا وایي شیخ صفدر صاحب لیکلي صوفیه کرامو اقوال حجت دي هلکه ما چې پیش کړو په هغې کې امام مالک و په هغې کې مولانا قاسم نانوتي و په هغې کې مولانا ظفر انوس دا دومره کافر دا ټول ته د صوفیه کرام ښکاري انا لله و انا الیه راجعون. دریم نمبر تعریف نو دا به ستا ویډیو فیصله وکړي ستا مخکې هغه د مستحب په تعریف کې درې خبرې ذکر کړې وي یو پکې ما حب او سلف چې سلف واخ کړی وي او موږ ټول سلف اکابره فقها محدثین متکلمین دې ټولو لیکلي اکابرین دیوبند تا ته څه ښکارېږي سلف او اکابر نه ښکارېږي امام مالک غونته کې خلک بیا د هغې نه پس دی راغی وایي واقع د ادبي هغه ما پیش کړې نه ده او وایي چې هغه ضعیف دی پلان کې مولوي صاحب ګوره دلته کې په روایاتو کې ضعف راغی وروسته به زه تاته پیش کوم هغه خو ضعف نشته دی انشاءالله چې ضعف راغی ما د استحباب حکم لګولی د ټولو په نسبت باندې په فضایلو کې په مستحباتو کې ضعف چې دی هغه مضر نه دی دا خبره ځان سره یاد اوس د وروسته بیا حوالې پیش کوم خو نه ما پیش کړی هم نه دی. بیا راغی ابو هریره حدیث چې تا کوم پیش کړو ضعیف دی ګوره مولوي صاحب په حیات النبي کې مې دغه حدیث درته متواترات ثابت کړي دي یو ځل اول متواتر لا یبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر باس هلته په دې باندې 15 سوالې درته ما پیش کړي بیا په هغې مه راځه. بیا مولوي صاحب څه ته راغی پیغمبر کې وایي عبارت یې پیش کړو زر زر یو عبارت رالي بل دا ورته پته نه لګي زما دعوه سره زه وایم څه و یاره شرط نه دی د قبولیت دپاره د قبر خواته نو مونږ کله دا ویل دي مونږ خو دا استحباب په درجه کې واخیستله ته خو دا چې سوی دی ته سوچ وکړه او دلیل یې سره راوړو وایي ما نعبدهم الا لیقربونا هلکه مونږ عبارت کوو که څه ورته وایي هغې ته و چې شفاعت درخواست کوو. دویم نمبر دا خو تام منلی دی په ژوند کې چې نبي علیه صلات وسلام راتلل د دعا درخواست کول دا تاسو پنځپیران ناجایز ګڼئ که جایز یې ګڼئ نو د ما نعبدهم لاندې کوم ایتونه چې ته ویلې دې لاندې هغه راځي که دغه نه راځي بیا دا په کوم دلیل سره راځي ته خو لږ پر خپل ځان باندې جړا وکړه چې دا ته کوم څه سوی بیا د دې نه پس راغلی مفتي محمود رحم الله لیکلي چې د هغې کې د چا مدد کول صاحب اختیار ګڼله دی یو څیز مونږ نه یو ښایي د مفتي محمود رحم الله حواله هم درته پیش کوو. بیا راغی صارم المنکي مولوي صاحب یاد وساته په دې مسله کې د ټول امت نه په خلاف علامه ابن تیمیه رحم الله چې هغه مونږ احترام کوو بیا ادبي ګستاخي نه کوو کافر ورته نه وایو البته تفردات تشتري هغه په حالت د هیڅ کې طلاق نه واقع کېږي هغه د یو مجلس درې طلاق درې نه واقع کېږي د الله تعالی ذات صفاتو کې بل څیزونه د اهل سنت نه د هغه خلاف دي دغسې په دې مسله کې اصارب المنکي والا علامه الوسي او دی دا درې حضرات د امت نه په دې مسله کې خلاف تل خو هغوی هم ورته شرک نه دی ویلی چې کوم شرک وی مولوي صاحب چې قبر خواله راتلل شفاعت درخواست کول دا د پنجپیریانو د خوارجو د معتزلو غوندې کې هغه نظریه ده چې په امت کې بل چا نه وه. بیا د دې نه پس راغی وایي لا تتخذوا قبري عیدا نو مونږ کله ویل دي لا تتخذوا قبري عیدا دې مسلې ته دا وایې سمڼه دا ورسله او د دلایل سره خلک به درپسې خاندي. بیا وایي بې سنده خبرې هلته هم نه غرله بیا وایي ازاروي صاحب رحم الله ورته وویله چې قبر ته ورسه ورته زما اقامه نشته خو ورشه که نه درخواست وکړه توسل له هغې سره زما اقامه نشته د الله نه وغواړه غوښتل د الله نه دي د رسول الله صلی وسلم نه دي ته خبره ګډوډومه. بیا د هغې نه پس دی راغی و یاره دا شرک دی دا ستا مشر لیکلی دی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه کې حیات و خدمات مصدم میاں محمد الیاس صاحب صفحه 307 کې ګلي وایي مولانا حسین علي صاحب رحم الله دا مسائل چې کم استفاء عند قبر النبی سماع عند القبر وغیرہ فروعات میں جزوی اختلافات سمجھتے ہیں او دی وایي شرک دی نو ستا مشر صحیح دی که ته صحیح یې پته نه لګېږي. بیا دی سلام په مسله کې اقامت البرهان هم لیکي چې دغه دعا ده او د دنه نه جواب هم ملاویږي ظاهر ته دی لیکي بلکې ظاهرین کا سلام سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے هغه ظاهر لفظ هم راغی زه نور زد خو مه کوه خبره خو ومنه ای مولوي صاحب بیا زما ستا نه مطالبه ده په دا خپله دعوه باندې یو دلیل چې نبي اسلام قبر خواته راتلل په ژوند یا بعد الوفات او هلته دعا درخواست کول دا شرک دی قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل څنګه چې شرک ویلی د مناظرې تر اخره پورې به غواړم خو دقه ګډوډوالی به کوې د جل نه به کار اخلي انشاءالله یو دلیل به پیش نه کړي. زه راځم دی نه پس درېیم دلیل ته
دا مسلم شریف دے زما سره جلد 2 صفحہ نمبر 268 دے حدیث نقل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عن انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتيت في روایت حداب مررت على موسى ليله اسري عند الكسيب الاحمر دا معراج پښپ باندې زړه سرو شګو د ټیرکې په خوا باندې موسی علیہ السلام په قبر تیر شو مې د زمکه په خوا کې او هو قائم يصلي في قبري هغه په خپل قبر کې ولاړ مونږ کو ګوره مولوی صاحب د انبیای کرامو عند القبر سما اتفاقی مسله درسته به پیش کم بیا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې څنګه چې دی غنو حدیثونه ثابت دي په قبر او برزخ کې انبیای کرام منظم کوي هر کله چې منځ وغیرہ دا عبادت په قبر کې ثابت شو نو په دغه کې دعاګانې دي پر منځ کې نو د مستشفی لپاره د شفاعت درخواست کول په طریقه اوله سره ثابت شو سلورم نمبر دلیل پیش کوم مولوی مسند البازار جلد 10 او 9 د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیاتی خیر لكم زما ژوند دنیوي ظاهري غوړه ده تاسو لپاره تحدثون ونحدث لكم تاسو ما تخپل حالات بیانوي تاسو ته بیانو ووفاتي خیر لكم زما دنیا نتګم غوړه ده تو رضو علی اعمالکم تاسو اعمالو ما پیش کی فما رأيت من خیر حمدت الله علیه زج خیر احلات وګورم نو زبد الله حمد بیانو وما رأيت من شر استغفرت الله لكم زج د امت مجموعي بد حالات وګورم زبد الله نه بخنه غواړم اقصص په صحیح مرفوع اولان دي سلی کی واورده الهیثمی فی مجمع وقال رواه البزار ورجال الصحیح د بخاری سند دی بالکل ودی کې باس نشته دغه رنګ مولوی صاحب برزخی ژوند کې دغه ثابت شو د په صحیح مرفوع حدیث سره 5 نمبر دلیل دا ما سره مولوی صاحب تفسیر قرطبی دی جلد 6 صفحه نمبر 439 عن علي رضی خلیفہ راشد علی فرمای قال قدم علينا عربي بعد ما دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ راشد سوې د صحابه زمانه ده ویو مونږ نبی علیہ السلام دفن کو یو کس صحابي راغی بسلاس دی نه درې ورځې تیر شوې د نبی سم دفن کولو فلما بنفسي على قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځان نبی علیہ السلام قبر باندې راوګرځي د خبيان دلاسه وحصل راسي من تراب فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله الله چې کوم قرآن نازل کړی دا غي استدلال کوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي ما په خپل ځان باندې ظلم کړی وجئتك او زه تا ته راغلم تستغفر لي چې زما لپاره بخښنه وغواړي فنودي من قبل انه قد غفر لك اواز ورته راغی بخښنه وشوې ده تا ته دا خلیفه راشد دی د صحابه دور دی د رسول الله سم قبر ته راغلی دی قبر الفاظ هم پکې دي قبر د رسول الله سم ته راغی د خلیفه راشد اوس د دې لپاره سم کوم سم چل ول کوي چې پلان کې لیکلي پلان کې دا به خالص د جلی عوام په دې باندې فیصله کوي او دغه دا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحم الله په صفحه نمبر 517 معرف کې منقل کړي حضرت علی کرم الله وجهه نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس گر گیا اور زار و قطار روتے ہوئے آیت مذکورہ کے حوالے دے کر عرض کیا آیات ہوا کہ اللہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ اگر گنہگار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کی جواب میں روز اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لك یعنی مغفرت کر دی گئی د بحری محیط په حواله سره نقل کړي اوس مولوی صاحب مفتی شفیع صاحب دی کوم الفاظ چې ما دا وکړي کړي اق الفاظ سره استدلال کوي توبه باسه په داسې باندې بدی کې نور چل ول نه کی ام دقه د ستاسو سند دی او وی شیخ حسین صاحب په لنکی کې دا لیکلي ته خو هغه په زور تضاد ثابت دی شیخ الانی صاحب په کتابونو کې تضادات ثابت دي دل راغلي ظالم د خپل سند دفاع نشي کولای په زور باندې مشرک ثابت دي دلته دا تحریرات د نکنه د انکار مکونن هغه لیکي په صفحه نمبر 396 کې عن علي رضی الله بعد ما دفن صلی الله علیه وسلم روس تراغني سم دفن کړو جاء عربي فقال رسول جئتك تستغفر لي الى فنودي من قبر الشريف قد غفر لك ام دقه الفاظ راغلي زه تا ته راغلم ستا قبر مبارک ته راغلم مولانا حسین علي صاحب رحم الله هم نقل کوي مکتب مستاسو پنځپریانو چاپ کړل بغیر د نکیر را ام دغه رنګ زمونږ صاحب دلیل نمبر 6 دا زما سره اعلان سنن علامه عثماني چې دا دی د علماء دیوبند کتاب دی رهناپو کتاب دی علامه زبر په بری صغیر کې منل شوی جلد صفحه نمبر 498 د نقل کوي وقد صح ان آیات نقل کی په تور د استدلال راوړي د استشفاء لپاره ان ابي ايوب الانصاري په صحیح طریقې سره راغلی دی ابي ايوب الانصاري انه قال لمن کر یو راغلی قبر خواته ورته پنځپیرانو بشن خبره چا وکړه چې ته سکه دور ته ویل وزع وجهه على القبر د خپل مخه په قبر مبارک کې خو د نبی رسول الله پر انما جئت رسول الله سلام زر نبی علیہ السلام لراغلم ولم ات اللبن والحجر زګټي یا خخت لنیم راغله د پنځپیرانو ونته چې دا ګټه یا خخت غني زر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله کما سیتی بسبب ان حکم الایت بیرغه نه پسند غنه نقل کوي دا مولوی صاحب علامه عثماني عظیم محدث دغه استدلال لپاره په استشفاء باندې نقل کوي وم نمبر مولوی صاحب زر اعظم مصنف دی اے مولوی صاحب
دلایل به وروسته ذکر کوم شپږ دلایل مې ذکر کړل مخکې به انشاءالله دلایلو انبار زما وګورئ چل ول مه کوه اکابر دی قسم دی کوم عبارات چې پیش کوي یو عبارت هم سره موضوع سره تعلق نه ساتي یو آیات یو حدیث دغسې راوړه چې په هغې کې دی د رسول الله صم قبر مبارک ته راتلل د دعا درخواست کول دا شرک دی انشاءالله زما چیلنج دی دنیای پنجپیریت ته پیش به نه کړي انشاءالله عبادت والا د آیتونه مه پیش کوه مولوي صاحب په هغې کې زما اوس بحث نشته د قبر خوا ته راتلل دعا درخواست کول په دغې کې بحث دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه اولنۍ خبره زه دا کوم چې دی وایي چې تا دعوې ته دې دعوه نه ده لیکلې تاسو یې دعوه راکړه چې ما دله درکړه خو اصل کې مسله دا ده دې ځای کې مدعي ته زه نافي یم ما چې تا ته دعوه کړله ما دعوه په شکل د نفي کړې ده په نافي باندې دلیل چا ویلی د نافي دپاره دلیل ضروري دی زه خو معارض یم په معارضه کې درته زه دغه پیش کوم دلایل پیش کوم او اته احادیث مې درته پیش کړه او د قرآن مجید د آیتونو نه مې درته غالبا 4 آیتونه په اولني ترن کې پیش کړي دي هغه به د ملګرو اورېدلي او دا به بیا ځان له ګوري انشاءالله ولذي خو اولنۍ خبره دا ده چې دی ما ته دعوه جواب دعوه ما ته ګوره ما په دعوه کې محمول چې شرک دی دا مې موضوع نه دی ثابت کړی د الله بنده ما نفي کړی ده د ثبوت تا زما دعوه نه ده اورېدلې زما په دعوې دې ځان نه ده پوه کړې ما نفي کړی ده د ثبوت زه تا ته اوس دا وایم دا ستاسو چې کله د معجزه او په کرامات اختیاري او دا دغه معجزه او کرامات اختیاري موضوع باندې ستاسو مناظره وه په دې کې تا اول دعوه دې لیکلې ده دعوه دی په دعوه کې د محمول موضوع نه نفي کړی وروسته د حکم لګولی او زه درته یم دا حکم د قیامت سبا به راشي یوه دانه ماته دا تاسو چې دی د قرآن حدیث نه په صحابو کې نه بلکې د فقهاو د عبارت نه راته مغه نشي پیش کولی تا چې کوم حکم لګولی د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم اصل کې ترتیب د مناظرې دا دی محمول به موضوع له ته ثابتې محمول به زه موضوع نه نفي کوم تا چې یو دلیل وي ماته د یو دلیل د یو آیت یا د یو حدیث دا معنی وښایه چې هغې کې ویلي چې استشفاع عند قبر النبي دا مستحب ده او دا ثابت ده دا راته وښایه که نه دا خو شته دی نه یو حدیث نه دی ښودلی د علماو د عباراتو نه پیش کوي ما چې کوم وي ما نعبد من الله لیقربون الا زر ته دا عبادت دی زه درته یم وروره ستا د مشر په ګلدستۍ توحید کې څه لیکلي دي وایي کیونکې دعا ور پکارنا و خود عبادت ہے دا پکارنا و دعا دا خود عبادت ته پکار کې په دې ځای کې څه وایي ګوره وایي وایي دې له هسې دغه عزیز رحمان صاحب له چې دی نو هسې وجه ولکته هغه ویلي د قبر خواله چې لاړې ورته دا وایي چې زما سره اقامه نشته او دی وایي قبر خوا لاړې د الله نه سوال قبر خوا لاړ وایي چې ما سره اقامه نشته او دی وایي د الله نه سوال دا کومه فلسفه ده مولوي صاحب خپل ملګري به درپسې دې پرې وخاندي کم از کم د دعوې او د دلیل سره مطابقت پیدا کوه په یو کتاب چې رد کوې نو هغه رد داسې رد کوه چې هغه وزني سبا درپسې ملګري نه خاندي بل تا ویلي چې یاره بصایر کې شیخ طاهر رحم الله یا د شیخ طاهر رحم الله نورې خبرې دې پیش کړي چې هغې دې ته فروعي وي او دې باندې فتوا نه لګوي دا زما سره بصایر دی په دې کې لیکلي بل ذکر ذلک من افعال المشرکین الضالین دا د مشرکین الضالینو د هغې ترتیب دی په خبره پوه شوې او دقه خبره یې راخیستې دا کومه چې تاسو کوئ د هغې نه بعد دا وایي ګورئ ليشفعوا لنا في حاجاتنا او بیا د هغې نه بعد لیکلي واما النوع الثاني غیر الشرعي وهو الذي لم يأتي به الشارع حقه خبره چې کومه ما کړې وه هغه هم ده کړې چې بزرګانو تاسو چې دا کومه دعوه کوئ دا د شارع علیه السلام نه ده نقل ته به د علماو د عباراتو نه به ورله یوه دغه جوړې لیکن د قرآن او د حدیث نه صراحتا یو لفظ نشي ښودی چې په هغې کې دا چې د نبي صلی وسلم قبر خواله لاړ شو د نبي نه سوګه د شفاعت طلب ترې نه وکړه دا ماته نشي ثابتولی او دا ورته هم نشي ثابتولی چې د اقامې سوال ته وکړه دا ته هم نشي کولی چې ماله دا حاجت پوره کړه دا نشي ثابتولی انشاءالله بیا د هغې نه بعد تا چې د قصې عتبي والاعرابي پیش کړه دا تا څنګه وي بزرګانو دې دپاره چې دی جی د هغې نه مخکې تا داسې یو واقعه وویله دې متعلقه ویلې دي د یو واقعه دي ویلې دقه واقعه وه تاسو ذهن به کار نه کوي په هغې باندې دا شیخ حسین علي صاحب په دې باندې رد کوي دی وایي دا ثابته نه ده وایي دا ثابته نه ده په دې کې ورباندې رد وکړو او په دې کتاب کې صیانت الانسان کې هم دی وایي دا ثابته نه ده او د هغې دپاره لیکلي بزرګانو دا بل حدیث چې تاسو پیش کړي ته غوږ کېږده د حیات خیر لکم و مات خیر لکم دا حدیث چې وي دی وایي هذا خبر مرسل دا خبر مرسل دی او لاندې بیا په هغې باندې چې دی په سند باندې هم جرحه کوي بله خبره دا ده دی وایي چې یاره الصارم المنکي والا دې علماو په دې ځای کې څه کړی اختلاف کړی یاد ساته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله تا چې کله د مفتي فدا صاحب سره مناظره وه په عذاب قبر ستا سره د فتوې دپاره بل هېڅ یو کتاب نه و تا د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه چې د حواله پیش کوله په ما باندې د انکار د عذاب قبر دپاره زه اوس خیم تا وی چې دیو دام نه دي لیکلي چې دا یې نه دي لیکلي چې دا شرک دی اوس زه یې درته خیم حوالې راکړه
دا صارم المنکر دی کې سوې ګوره واما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن احد من ائمه المسلمين دا په مسلمانانو کې د یو امام نه دی نقل لا من الائمه الاربعه دا په څلور ائمه کې د یو امام نه دی نقل ولا غیرهم نه د هیڅ بل چا نه دا نقل دی بیا بر لیکلی دی ولا يقصد للدعاء عنده او لطلب برکته او شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې به دعا لم نزي د طلب د برکت د پاره بم نزي د شفاعت د پاره بم نزي او چې څوک دا شی کوي لم ينقل عن احد من ائمه المسلمین پای مو کې یو امام نه دی نقل بل دا زما سره دا کتاب دی ګوره فاتحه کا صحیح طریقه په دې باندې د بشمار علماء دیوبند خطونه دي او یو خبره به درته پکې وکم په دې باندې چې د شیخ سید حسین احمد مدنی صاحب دی په دې کې مفتی کفایت الله صاحب دے په دې کې مفتی شفیع رحم اللہ صاحب دے په دې کې سلی کې گورا لیکن ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے عرض معروض کرتے ہیں ان سے مدد چاہتے ہیں انہیں اللہ کی یاد سفارشی بنانے کی کوشش کرتے ہیں لگ صبر آخر کے بیدر قوم وہ جملہ افعال شرکیہ کرتے رہتے ہیں وہی دا جملہ افعال شرکیہ پاگی کی لگیا دی اڑم دیو کئی دا میں درتا دیو خواہ علم دا علماء دیو بن دا پیش کر بیا درته دا ګوره تا ویلو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا نه ده لګولې دا ګوره قاعده جلیلیه دې ته ګوره دې کې لیکي فإن طلب شفاعته د نبی صلی الله علیه وسلم نه طلب د شفاعت و دعائه و استغفار بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند احد من ائمه المسلمين د مسلمانانو په ائمه کې یو امام نه دی نقل ولا ذکر هذا احد من الائمه الاربعه فسلور ائمه کې امام نه دی نقل کړي واصحابهم القدماء فقدماء صحابو کې یو کس دا نه دی نقل کړي وانما ذکر هذا بعض المتاخرین دا خو بعض متاخرین خبر راخستلې ده بزرګانو تابع په دې کتاب کې نشته فتوا ما شته ده فتوا ها وای ګوره سړي به څنګه به کې نشته حواس غو کې دا زما سر کتاب دی د علماء دیوبند صبر په دې کې سړي کې ګوره د علماء دیوبند کتاب کې 184 صفحه کې لیکي فالتمسك بسنة سيدنا ونبينا محمد المصطفى هو الاصل في مذهب علماء دیوبند الکه بزرګانو یاد ساته دلیل بد الله د نبی په حدیث باندې نسی دا اصل د په مذهب د علماء دیوبند کې بیا لیکي فالامور التي ليس لها اصل في الكتاب والسنه وتعامل الصحابه هغه امور چې پای کې د قران نه دلیل نو د سنت نه نو د صحابه تعامل نو او سند في اطار ذوق والعمل لدى العارفين بالشريعه لاندې لیکي فهي باثرها جديره بالرد ودا د دې مناسب دي چې دا پریک دي او دین انکار کوي فاجتناب هذه البدع والخرافات اتباع سنن السيد الموجودات ذلك هو مذهب علماء دیوبند د علماء دیوبند مذهب دا دی خبر به د قران نه ثابته د حدیث نه ثابته د صحابه د قول نه ثابته بیا چرته د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد دا غي نه ثابت کا او زدا و مګوره چې لفظ د استشفاء عند قبر النبي او مستحسني کدا لفظ دی راته او خودو نستابه غټه زما به بلاتی او ان شاء الله په خنجر دی نه وهم نه په تلوار وسوم دی د قران حدیث پدار ان شاء الله العزیز ز په خپل شاعر یم بھائی لک صبر ګوره وکې دی دا زما سره مصنف ابن ابي شيبه دا په دې کې لیکي فصل في الصلاه عند قبر النبي واتيانه خبري توس ګوره مخکي به لیکي ګوره عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي مخکې دا حواله پیش کړي و فيدخل فيها حضرت زين العابدين سے وی یو سړی براتو د نبی سلام قبر خواته الته به سکو دعا به کو ما درته خو د چې مشر دعا د قبر خوا کې چې دی داغي قول کړي دي په دې کې مسلک په دې کتاب کې اکابر کا مسلک و مشرب کې دا قول کړي دي نو سجل به کو ګورا نو دو ورته وی فنهاه منيكو بيورتي الا احدثك بحديث سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا بزرگانو د دقه حدیث نه ګوره چا استدلال کړي دي د نبی صلی الله علیه وسلم نو ست استدلال کړي مال دقه کافی ده مال دقه کافی ده ته د نور علماو نه استدلال کوه زبد الله د نبی د نوسونه استدلال کوم ان شاء الله العزیز پته بلګي او بیا ورپسې په دې بل دغه کوم د حدیث راوړي و یاد ساتئ تاسو چې وي دی وای کنه بزرګانو قبر خواله لاړ شه د اقامې سوال تم کوه دغه استشفاء سوال تم کوه طلب د مغفرت تم کوه دعا تم کوه ګوره یاد ساته په دې کې بزرګانو دې سلی کې دا حدیث راوړي دا سوي جی
قال سمعت النبي قبل ان يموت بخمس، د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه 15 ورځې مخکې دا ته ما اورېدلی وو. صحیح فرمایل الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا اني انهاكم عن ذلك. وای زو د دینه منکم. او دا چا راوړي؟ دا څوک دی؟ محمد بن ابي شيبه، عبد الله بن محمد بن ابي شيبه. دیو د دین استدلالا دا راوړي. او دا چې دی نو زین العابدین صاحب استدلالا دا راوړي.